د دې پروکار او جوشیلې جلسے صدر جناب میر امان خان د قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین حیات ثانی جناب سکندر حیات خان شیرپاؤ د قومی وطن پارٹی د صوبے وائس چیئرمین الحاج ہاشم خان د قومی وطن پارٹی زیدی چیئرمین کیسر خان زمونگا دا ڈکی یونین کونسل درنو قدردانو مشرانو دا زمونگا سابقہ تحصیل لازم جناب یحییٰ جان مومن صاحب دا ڈکی یونین کونسل درې ویلیج کونسل و چیئرمینان ابرار خان عبدالرحمان خان اجمل خان او د دې علاقې او خصوصا د لڑکی یونین کونسل زما رونو بچو زه ستاسو ډېر بې حد مشکور یم نن چې کم تاسو نن جوش و خروش او دا کم تعداد کې نن راغلی ما په دې ډکی کې ډېر جلسې کړي دي په هر الیکشن کې د الیکشن نه علاوه هر وخت ما دلته جلسې کړي دي حیات محمد خان شیرپاؤ شهید دلته جلسې کړي دي او دا نن چې کم تاسو تعداد کې راغلی او کم جوش خروش مخو داسې حالات ما مخکې نو لیدلی زه تاسو ته مبارکبادي درکوم چې تاسو مونږ ته دومره عزت راکړه او دومره مونږ ستاینه مو وکړه د دې ډکی یونین کونسل هر یو سامنے چې مشرانو ټول ما پیژندل هغوی ټولو زما عزت کړی زمانه مخکې د حیات محمد خان شیرپاؤ شهید په دې کلي کې چې زه لا نوجوان وم دلته به راتلم حیات محمد خان شیرپاؤ سره دلته زموږ حجره وه په هغې کې به وخت مونږ تېراو دا زموږ دپاره شیرپاؤ و په ډکي کې څه فرق نه ښکاري مونږ ته دا زموږ خپل کلی دی او انشاءالله تعالی همدغه شانتې به دا چې کوم تاسو زموږ عزت وکړو دا عزت تاسو مونږ له راکړو انشاءالله تعالی تر مرګه پورې به زه ستاسو د دې خلکو د دې غریبانانو د دې مشرانو د دې نوجوانانو همدغه شانتې به عزت کوم او ستاسو خدمت به کوم موږ په تا قربان شه موږ په تا قربان شه موږ په تا نظر شه موږ په تا نظر شه پښتون زلمی راوتی دی ته یو اشاره وکړه بیا تماشه وکړه رونو د دې علاقې چې کوم مسلې وې یحییٰ جان مومن صاحب تاسو ته ستاسو په وساطت سره مخکې کېښودې مونږ ته چې کوم کارونه شوي دي 45 سکولونه دغسې سړکونه دغسې ګیس دغسې د بجلي کارونه دا د اوبو ټینکۍ دا څومره چې دي دا زموږ په وخت کې ستاسو په حمایت سره او ستاسو په هغې سره زه کو هغه کورسۍ ته هم رسېدلم نو ستاسو په حمایت باندې رسېدلم او تاسو را سره ولاړ وی نو مونږ دغه منصب ته رسېدلو او تاسو مونږ له عزت راکړی دی او انشاءالله تعالی چې دا کوم کلي د ګیس نه پاتې دي که ستاسو خیال وي نو دې نه مخکې یو څو کاله مخکې مونږ جلسه کړې وه دا ګیس چې کوم افتتاح دلته کېده یوسف خان کلي کې په هغې کې څه کلي هغه وخت کې پاتې شو ځکه چې حکومت پاتې شو ختم شو او دا غلط فهمي هغه شوه چې مونږ
شاید چې یو کلي ته خدا نه خواسته مونږه ګیس نه ورکاو داخله چې دا هماغه منصوبه ده هماغه جواب نمبر دی چې هغه وخت کې نیم پاتې شوی و هغې ماده دا دی مونږ د هغې دپاره کوشش وکړو هغه واپس را جمدی که دا خو رکو پسې ګرځېدلو او را جمدی کړو هغې باندې دا د کار شروع شو انشاءالله تعالی دې نه علاوه چې دا کم کلي پاتې دي چې دا کمو کلو نشاندهي وشوه انشاءالله تعالی چې څنګه چاته ګیس ملاو شوی دی هغه هم زموږ رور دی او چې چاته نه دی ملاو شوی هم زموږ رور دی خو هغه ته به دا رورولي هغه ځای پورې وررسوو چې هغه هم د دې هغې ګیس نه فایده اوچته کړي انشاءالله تعالی دا تاسو تسلي ساتئ زموږ په ذهن کې دا بل څه خبره نشته همدا خبره ده چې موږ به څه طریقې سره د دې قوم او د دې وطن او د غریبانو خدمت وکړو همدا خدمت په انشاءالله تعالی همدغه شانته زمونږه جاري او ساري ساتو په هر موقع باندې به انشاءالله تعالی د دې ډکي او د دې یونین کونسل هر یو سړي ته به مونږ ځان رساو کو الیکشن او کو الیکشن نه کو ممبري او کو ممبري نه کو وزارت او کو وزارت نه زمونږ او ستاسو دا رشته به همدغسې قایم یو انشاءالله تعالی تاسو سره به هماغه شانتې مونږ کینو او خدمت به کوو ستاسو وروڼو دا دلته چې مونږ څه کوو دا تاسو لیدلی دي د مشرانو لیدلی دي چې څه کارونه شوي دي سیاست خلک همدې دپاره کوي چې د عوامو خدمت وکړي چې د عوامو څه مشکلات وي هغه مشکلات لرې کړي د دې موازنه پکار ده هغې دې نه مخکې نور هم سیاسي پارټو دلته حکومتونه راغلي دي د هغوی ممبران راغلي دي د هغوی حکومتونه راغلي دي تاسو موازنه کولی شئ چې هغوی څه همرا سکولونه جوړ کړي دي هغوی نور څه ترقیاتي کارونه کړي دي او زمونږ د لږ وخت کې چې مونږ د قوم دپاره څه کړي دي د هغې موازنه پکار ده نو بیا به په تاسو ته پته ولګي چې چا څه همرا کار کړی دی او مونږ همدا تاسو ته وایو الیکشن ځي او راځي خو چې تاسو خپل ووټ په صحیح سمت کې صحیح معنو کې استعمال کړئ هغه خلکو له ووټ ورکړئ چې څوک ستاسو خدمت کولی شي هغه خلکو له ورکړئ چې څوک تاسو ته حاضر وي هغه خلکو له ورکړئ چې څوک ستاسو په منشا باندې پوهېږي هغه خلکو له ورکړئ چې څوک ستاسو خمخادي کولی شي هغه خلکو له ورکړئ چې څوک تاسو سره په لاره ودرېږي هغه خلکو له ورکړئ چې څوک ستاسو په شا ولاړ وي خو ستاسو څه تکلیف وي تکلیف کې تاسو سره ولاړ وي وروڼو دا تیر الیکشن هم تاسو ولیدو مونږ خو په دې لحاظ سره ولیدو چې داسې ډېر ممبرانو په الیکشن کې ولاړو د شپې ودو سهار چا راپاڅو چې راشه تا الیکشن ګټلی دی نو د دې الیکشن دا چې کوم څه الیکشن شوی و د دې خلاف مونږه دا 15 کاله همدا جدوجهد وکړو چې مونږ په دې ملک باندې مونږ په دې خوره باندې او خاص کر د پښتنو په خوره باندې مونږه داسې د دانله الیکشن نه غواړو داسې الیکشن نه غواړو چې ته په خپله مرګ څوک راولې او دلته کښېنه چې دا ستاسو ممبر شو مونږ هغه ممبر غواړو هغه ممبر په مونږ تسلیمو چې هغه تاسو په منشا باندې او تاسو وله ووټ ورکړي نه هغه سړی به ستاسو خدمت کولی شي د هغې لپاره به تاسو باندې لویه ذمهواري ده کو تاسو ذمهواري خپله پوره کړه او صحیح پارټۍ له او صحیح هغې له ممبر له ووټ ورکړه نو انشاءالله تعالی ستاسو خدمت پکېږي او کو بیا هم هغه شانته صورتحال و نو بیا د دې علاقې هغه پرسان حال بنی دی ملک پرسان حال بنی مونږ د ملک دې وخت کې
ملک بس کولو خبرې دي. دا د یو شخصیت هغه نه دی چې یاره فلانې هغه دا خبره وکړه چې چا غلطې وعدې کړې دي، چې چا د قوم سره دوکه کړې ده، چې چا ویلي چې زه به دا کومه، چې چا ویلي چې زه فلاني سره جګړه کومه، امریکې سره جګړه کومه، فلاني سره جګړه کومه، هغه ټوله ډکه وسله وه، هغه پته ولګېده. خو داسې خلک بیا راغلل نو دې ملک ته ډېر خطرناک صورتحال دی. بیا دا ملک په دغه صورتحال کې نه بچ کېږي. مونږ به دا ملک بچ کوو. دا ووټ چې دی دې ډله دا ووټ چې دی دا د ملک بچ کولو لپاره دی. دا ووټ چې دی دا به د ملک لپاره ورکوی. دا ووټ چې دی د دې ملک د ترقۍ لپاره به دا ووټ ورکوی. دا ووټ چې دی د ملک د دفاع لپاره به دا ووټ ورکوی. چې په 9 تاریخ باندې، په 9 مئی باندې، په 10 مئی باندې چې دا کم صورتحال په دې ملک کې پیدا شوی و، جلاو ګراو دا فوجي تنصیبات باندې حمله او هغې په وجه ډېر نقصانات ورسېد. دا هغې سره په هغوی باندې اثر په دغه لحاظ سره پرېنوته، دا اثر په ملک باندې پرېوته. دا همره خو چېرته زمونږ دشمن دې ملک سره نه و کړی چې په دغه دواړو ورځو کې دا څه وشو. او اوس د هغې ورځ تر ورځه نوې شواهد، نوې خلک راځي او وایي چې او د دې دا یو پوره منصوبه بندي وه. دا منصوبه بندي د چا د اقتدار لپاره نه وه. دا منصوبه بندي د دې قوم چې دی دا کوکله کول، دا خالي کول، دا ملک د نقصان رسولو لپاره دا منصوبه بندي وه. او داسې منصوبه بندي مونږ په هیڅ صورت کې برداشت کولی نه شو. دا منصوبه بندي چې وه د دې سره ملک ته نقصان ورسېد، زمونږ معیشت ته نقصان ورسېد، زمونږ سیاست ته نقصان ورسېد، زمونږ د ملک دفاع ته نقصان ورسېد. او دا سلسله کو مونږ په دې کې وندرېدو د قوم سره، د ملک سره، د ملک د دفاعي سامره عسکري قیادت ته هغې سره. نو دا ملک په هغه شانتې په خپل خپو باندې نشي ودرېدی. وروڼو زه ستاسو د مشکلاتو نه واقف یم، خاص کر د مهنګۍ چې کوم صورتحال دی او کم طریقې سره دا ملک ورځ تر ورځه د غریبانانو باندې بوج راځي. خو هغه د بجلۍ د بیلونو په شکل کې دی، خو هغه د چینو په شکل کې دی، خو هغه د غوړو په شکل کې دی، خو هغه د پټرولو په شکل کې دی، خو هغه د ګیس قیمتونو په شکل کې دی. د دې ټول زور دې غریبانانو ته راځي. ډالر کو ګران شي نو د هغې زور هم غریبانانو ته راځي. دا ټول هغه چې دی د دې لپاره یوه لویه منصوبه بندي پکار ده. خو چا دې کې کوتاهي کړې دي. پکار دا دی چې هغه خلکو ته یو عبرتناک شکل هغه ورکړي، سزا ملاوېدل پکار دي. دا د دې غریبانانو د رزق، د غریبانانو 2 وخته روټۍ د هغوی نه هغه کول، اخیستل، د غریبانانو جامې راشلول، دا هېڅ صورت کې قابل قبول نه دی. د دې لپاره کو مونږ د مخکې د PDM په شکل کې وو، کو بیا دلته په مرکز کې حکومت نو هم مونږ د خلکو اواز هغه کړی دی، خلکو دپاره اواز اوچت کړی دی او د دې مهنګۍ خلاف. هغه وخت کې مو اوس هم یو انشاءالله تعالی هغې پورې به په ارام نه کښېنو چې دې قوم ته څه نه څه سهولت میلاو شي.
محمد خان شیرپور زنده‌باد سکندر حیات خان شیرپور زنده‌باد کارکنان قومي وطن رونو نن ملک بیا یو فضا جوړیږي د الیکشن ما قابل وزم یو تقریر کې ویلو چې اوس لږ فضا جوړه شوه تاریخ اعلان وشو اوس پکار دا دی چې هر یو سیاسي پارټي په دې کې بیا د بې یقینۍ صورتحال پیدا نه کړي کو څوک دا وایي چې معیشت مخکې او بیا الیکشن کو څوک وایي احتساب مخکې او بیا الیکشن دا غلط هغه دي دې وخت کې د قوم کم فیصله چې هغه موږ ته قابل قبول ده او هغه فیصله به ټولو ته قابل قبول وي قوم چې وایي زما په خیال پوره قوم وایي چې الیکشن پکار دی همدغسې ده همدغسې ده الیکشن پکار دی الیکشن پکار دی مونږ په دې کې په دې نه مونږ ته خوف نشته چې یاره فلانې پارټۍ به راشي او فلاني پارټي به راشي هر یو پارټۍ ته موقع ملاوېدل پکار دی په دې کې دویمه خبره نشته بیا به هغه الیکشن صحیح معنو کې الیکشن وي خو دې لپاره یو فضا جوړول پکار دي خصوصا چې دا الیکشن اعلان شوی دلته په دې صوبه کې چې دا کم دا امن و امان دا صورتحال دی دا دهشتګردۍ دا صورتحال جوړ شوی دی مونږ غواړو چې دا الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت او مرکزي حکومت په دې باندې توجه ورکړي او دلته دی امن قائم کړي چې امن قائم شي نو یو کینډیډیټ چې دی هغه به خپل ووټرانو ته رسېدی شي په امن طریقې سره به رسېدی شي او که دا حالات نو بیا به تېر الیکشن کې هم دغسې وو مونږ نه غواړو چې دلته د حالات خراب شي مونږ امن غواړو مونږ هر یو د یې خطې کې چې څومره ملکونه دي هغوی سره هم امن غواړو مونږ کو افغانستان زمونږ برادر ملک دی نه هلته مونږ امن غواړو مونږ نه غواړو چې فضا دې خرابه شي په یو صورت کې یا په بل صورت کې خو چې دا هغه ځای څه فیصلې کېږي نو پکار دا دی چې د دې یا د پښتنو چې کوم مشران دي هغوی سره صلاح مشوره پکې پکار ده په هر یو شي کې چې صلاح مشوره وشي نو صحیح معنو کې به دا د دې حل وشي مخکې مشرانو سره صلاح نه ده شوې کو صلاح شوې وې د دې ټول مسلې به یو حل روته یو صحیح حل به روته او دا علاقه به د امن یو ګواره وه دا خوره کې به دې خوره کې به امن و په دې وجه مونږ غواړو امن دپاره تګ و داو کوو د هغې دپاره چې هر څه ضرورت یې مونږ هغې دپاره تلو ته تیار یو مونږ مخکې خو دلته حالات خراب و دماکې شوې وې مونږ د هغې مقابله کړې ده زمونږ ملګرو زمونږ د پارټۍ ملګرو مقابله کړې ده هغوی په دې کې ډېر زمونږ ملګري شهیدان شوي دي هغوی یو لویه کارنامه دلته ورکړې ده او خپل وینې توی کړی دې ملک دپاره هغې وینې چې دی د هغې سره مونږ هغه نشو غداري په صورت کې نشو کولی مونږ به د هغې د وینې انشاءالله تعالی دا به د امن په صورت کې چې هغه امن راشي نو د هغې وینې ته به مونږ وفادار شو دغسې دا نوې حلقه بندۍ چې شوي دي زه په دې حیران یم تېر ځله به چې الیکشن کېده د الیکشن نه 2 میاشتې مخکې حلقه بندۍ وشوې دې ځل هم دا 2-3 میاشتې دي او حلقه بندۍ ورته شوې کومې نوې علاقې چې راشي نو د امیدوارانو دپاره هغه مشکل یې هلته د هغوی غم خادم نه هغوی سره جان پہچان هم نه
دا پکار دا دی چې مخکې نه یو کال مخکې شوي وي نو هر یو سړی هر یو امیدوار به هر ځای ته ځان رساو خو بهرحال هر څه چې دي مونږ به ځان رسوو ستاسو په وساطت سره ستاسو په هغې سره انشاءالله تعالی چې هر ځای ته مونږ ځان رسوو مونږ دا کم چې مهنګایي هغه دی دې خلاف هر قسم ما ته پته زمونږ ملګرو دلته هم جلوسونه وکړي دي کو د بجلی خلاف و کو د مهنګایي خلاف و دلته یو زمونږ چې کوشش خپل کړی دی دا نوی فیډر د ډکي په هغې کې اوس دوه محکمې یو بل سره هغه دی یو وایي چې ما له پیسې راکړه چې دا ونې کټ شي او بل وایي چې زما سره پیسې نشته د دې څه حل پکار دی فوري طور باندې حل پکار دی چې د خلکو ته دا بجلي مې سهولت میلاو شي یو طرف ته ګران را بجلي او بل طرف ته بجلي هم نشته د دې دپاره کوشش پکار دی مونږ ستاسو دا کم طریقې سره چې تاسو نن کم جوش او جذبه وښوله او زمونږ دا ټول مشران چې کم راغلي دي د هغوی هم شکریه ستاسو ټولو سره یو رشته ده او دا رشته به همدغسې قایم او دایمه بانګونه وایي زه ستاسو بیا بې حد مشکور یم او انشاءالله تعالی د کې زمونږ کور دی ټول کې زیات ووټ مونږ ته هم دلته میلاویږي او همدغه طریقې سره به انشاءالله تعالی د دې ډکي چې نتیجه روځي نو دا به ټولو کې سر فرست وي انشاءالله تعالی